باچا ورته وایي دورې پسې ولاړ شه. نو عبدالمسیح را روان دی و سطیح ته رالی. سطیح د ده ماما دی. دې ته بیا الله تعالی تر ده هم ډېر زیات علم ورکړی دی. لیکن سطیح په داسې حالاتو کې دی چې د زکندن وخت دی. د زکندن په وخت کې چې عبدالمسیح ورته راورسېدی و سطیح ته یو څو اشعار وویل. په اشعارو کې دا واقعه ورته را ذکر کړله چې باچا را لېږلی یم، د ده له ماړۍ څخه 14 خښتې جلا سوي دي او د اتشکده اور مړ سوی دی او پلانکي مجوسي عالم دا خوب لیدلی دی. په اشعارو کې دا واقعه ورته ذکر کړله. سطیح ورته وایي چې ای عبدالمسیحه دا زما خبره شه په غور باندې واوره چې کله د کلام الهي تلاوت زیات سي په هغه وخت کې به پیښه دا وي چې د دغه شام به شام نه وي پاته. نو ته و باچا ته دا پیغام پرېږده چې ستا باچهي په ختمېدو باندې ده. دغه دریای دجله هم وچ سوی دی او په دې شپه باندې هغه دریای دجله د محمد رسول الله د نبوت په شپه باندې دا دریا هم وچ سوی دی. نو سطیح ورته وایي چې دغه شام به شام نه وي پاته، پر دې باندې به اوس د بل چا باچهي را روانه وي. او د خوب یو تعبیر یې دا هم ورته وکړو چې هغه 14 خښتې چې د کسرا د باچا له ماړۍ څخه جلا سوي دي. عبدالمسیح ورته وایي چې د هغه معنا هم راته وکړه، هغه څنګه پیښه به کېږي. سطیح ورته وویل چې دغه 14 باچهۍ به تېرېږي. د کسرا چې کوم باچهي ده د ده په باچهي کې به د نارینه او د زنانه په لږ وخت کې 14 باچهان تېرېږي. د کسرا باچهي به ختمیږي. نو د هغه 14 خښتو جواب یې هم ورکو. عبدالمسیح چې کله را روان سو سطیح په دې وخت کې وفات سو. عبدالمسیح رالی د کسرا و باچا ته حال راوړی چې ماته خو خپل ماما سطیح دا وویل چې دا 14 خښتې چې ستا له ماړۍ څخه جلا سوي دي، د دې تعبیر دا دی چې ستا پر باچهي باندې به 14 کسان باچهي کوي، ستا باچهي ختمېدونکې ده. لیکن کسرا باچا خوشحاله سو چې 14 باچهیانې تېرېدل دا خو ډېر وخت غواړي، په دې باندې خو به ډېر وخت لګېږي. نو بیرته یې یو څه هغه غم سپک سو. لیکن الله تعالی ته دا محبوبه وله چې د کسرا د باچا باچهي په 4 کاله کې الله تعالی د کسرا پر باچهي باندې 10 باچهان راوستل. 10 باچهیانې بدلې سولې او تر دې وروسته بیا 4 باچهیانې بیا د حضرت عثمان غني رضی الله عنه تر زمانې پورې نور 4 باچهان بدل سوي دي او شام فتح سو. نو دا هغه واقعه وه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش په شپه باندې سوې ده. هغه 10 باچهیانې په 4 کاله کې ختمې سوې او 4 باچهان بیا د حضرت عثمان غني تر وخته پورې ورسېدل. نو په کسرا کې او په شام کې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغ ورپېدی. هلته هم اسلام ورسېدی، هلته هم ټول خلک په اسلام باندې مشرفه سولو. نو د ده له ماړۍ څخه چې 14 خښتې جلا سوي دا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش په وخت کې و. نو داسې د محمد رسول الله د پیدایش په وخت کې ډېر واقعات پیښ سوي دي. د عامر په نامه باندې چې یوازې د محمد رسول الله په یوه دیدار باندې له دنیا څخه تللی. اوس د محمد رسول الله پیدایش وسو. د محمد رسول الله